بسم الله الرحمن الرحیم د چالیار د مدرسې کوم ځای کې چې فرحان ریاض باندې انتهایی تشدد شوی او بیا هغې نه بعد هغه خپل ژوند چې دی هغه بایللی و د هغه مدرسې یو بل ماشوم موږ سره ولاړ دی دا د هغه تمام واقع یعنی شاهد هم دی د یو څو خبرې تپوس کوو. السلام علیکم بچیا، ستا نوم څه دی؟ یمان شاه. خلک تیز وایه دا راته ووایه په مدرسه کې ماشومانو باندې اکثر تشدد کېږي او که نه او دې ماشوم باندې چې تشدد کېدو تا لیدلی و په خپله څنګه شو ووایه؟ ماسپښین 2 بجې په غوږونه نیولي وم. لږ تیز بچی، لږ تیز. 2 بجې په غوږونه نیولي وم. 2 بجې په غوږونه نیولي وم. بیا کمرې ته بوتلول، یو قار صاحب خونه لښتې بیا ماته کړه. کم قاري صاحب نوم ورسره وایه؟ بختي امین. بختي امین. ښه بیا څلور کسانه مې د نور ونیوه. بیا مشر قار صاحب راغی د مختیم. څه نوم یې دی؟ عمر فاروق. او دا ښه هغه بیا راغی، بیا ځان مې دنده کمره بنده کړه او دې په غوږونه ونیو. وړو ته پاستر کړه ونیو، چابک یې مات کو. غوږونه یې ونیولو، ماښام موږ د لږ ټیم و دې بیا راولیدو، خپل لاسونه کار ختم کړو. بیا پرېښود، بیا کېناو، بیا یک میکې وکړو، بیا راغی، بیا په غوږونه ونیو. بیا لږ ساعت وشو، بیا ما ته یې اوبه راوړه. ما درې بیا راوبه وکړلې، ما په دې لاس باندې سر کېښودو، درې بیا یې ډاشکه وواله. دا تقریبا څه ټایم و کله چې دا ډسکه وواله؟ دا دې مازدیګر موږ خوراک کوو، مازدیګر مونځونه شوي ډېر نه وخته. ښه دې کاري صاحب چې والو څه هغه وخت مدرسه کې نور څومره ماشومان موجود وو؟ ټول ماشومان موجود، ټول ډېر. او دې ټول ورته کتو په باندې چې تشدد کېدو، کمره یې ورې بند کړی او بزان بچي ور بند کړی دې کاري صاحب. او جی ښه دا درې کاري صاحبانو. او جی درې کاري. ښه او په دې مدرسه کې نور کلم د ماشومان داسې والي کېږي که نه؟ سبق منې والي کېږي، سبق منې بچا په خپل دومره لکه تشدد دې ماشوم سره وجه تا ته پته وه چې وجه څه ده آخر؟ دی د کور نه په زور راغلی، دومره چوټي کل وه او دی د کور نه په زور راغی. جو مونږ قار صاحب د غوږونه یې پې ونیو، تلاشي ته وغی، غوږونه یې پې ونیو. بیا بل قار صاحب راغی، لښتې له ځان سره راښویې دفتر نه، بیا بېده را کېښودو. ښه دا ماشوم وخت موجود و؟ تم دی بچیا؟ او ښه تا هم ولیدو چې هغه ماشوم یې والو، فرحان یې والو؟ کمرې پسې بنده کړې وه. ښه په څه یې والو بچیا؟ په چابک او په خونه لښته باندې. ښه او دې درې واړو کاریانو والو؟ او چې یو ستړی کېدو جو بل به کله په فرحان باندې دا تشدد وشو، د مدرسې نور ماشومان د یاري نه وتښتېدلي دي که نه موجود وو؟ نه ټول موجود وو. قار صاحب دې مخې له به نه راځئ. ښه ده خو دا خبرې وکړي. اوس د تاسو اهل علاقه چې تاسو څه وایي چې ستاسو مطالبات څه دي؟ زموږ مطالبات دي وروره چې شانتي راولي دلته کې ودې نشي د پانسي کم دوه کاریان چې نیولي شوي دي دې وخت کې په تاڼه کې دي مولیان موږ به دلته کې دغه رالیږو ماشومان به مدرسې ته سبق له رالیږو. ته یې ماله وژنې څنګه وژنې لکه زما بچی دلته نشي نه کنټرول کېږي، نه سبق نه وایي او هلکه ماته وایي یاره وایي نه مې دی کلي دی دا ماشوم کلي دی دی اوس بیا مالته کلي کې ده. دا زما زوی دی، ټیک شو. موږ ته دې وړو کې دا نه دي ویلي چې دې قاري صاحب موږ ووالو، دا قاریان موږ راوستي دي، موږ وله ډوډۍ کړله، موږ ولاړ سکل دي، قدر عزت یې وله کړلی. خو موږ د دې نه و خبر چې دا قاریان په زنځیر باندې وال کوي، په چاپکو وال کوي او په لښتو وال کوي. نن یې دغه پردی ماشوم وژل دی، موږ ټول خفه یو. دا ټول خلک راغلي دي په دې باندې خفګان پکار دی. هغه واجب الله خان دا د ماشوم چې کم دغه وکړو، کوم هغه دغه بیان کړو، هغه داستان ته هغه یقین وکړه چې انتهایي د دوک او د افسوس خبره ده. او د دې سره اسلامي معاشره د دین هم دغه کېږي، بدنامېږي. خلک په خپل هغه ماشومان هم دغه ته هغه نه لیږي مدرسو ته. د ماشوم خبره وکړه چې یو به ستړی کېدو، بل به پیشو کېدو. زه د اعلی احکام چې څومره ما اوري د کور ته چې کوم دوک رسېدلی ده، د پلار ته، د تره ته، موږ ټول یې چې څومره د علاقې مشران دي فوراً دې دا سړی ګرفتار کړي او د ده درې چې کوم څومره په دې کیس کې او دویم په 302 کې ډایرک داسې نه په پاکستان کې داسې کېږي چې دغه وشي پرچې وشي، دغه وشي اف آی آر بیا وروستو د هغې هغه تحقیقات او هغه شان په صحیح طریقه ونه شي، سړي ته دغه ونه رسي سزا. که په دې کې یو قاري صاحب ته چېرته هم سزا میلاو شوی نو نن به دا کار نه کېدو. تاسو ګورئ چې په دې معاشره کې دا یو کیس نه دی، څومره کیسونه کېږي په مدرسو کې. او زه د دې علاقې چې څومره زما دغه دي که دغه صاحبان دي، مولیان په هغه دین مین خلک دی، پکار دی چې هغه نن راوځي او نن د دې خاندان سره دغه شي که نه وردېږي، په شرط د دې چې نن دین بدنامېږي، دین هم دا خلک بدناموي
او زه د خوازخیلې دغه چې دی دغه سیف ډي اس پي صاحب زه وایم چې موږ ټول خلک لاړ شو د سره خبرو وکړو چې د هغې پورې موږ به د دې خاندان سره یو ډي اس پي صاحب هم راځي دغه سره به موږ یو خاندان سره به ولاړ یو چې د څو پورې ورله دغه پرچه نه یې کړي په صحیح طریقه او دغه سړی دغه کړی دی ګرفتار کړی دا اهل علاقو چې زموږ سره خپلې خبرې اترې را شریکې دي او همدغه یو ډیمانډ دی چې دغه درې واړه کاریان چې دي هغه د ګرفتار شي او سخت سزا چې دی هغه دې ورکړی شي جی تاسو ته وایي موږ وایو ټول خواجهخیلي خلک راغلي ده ډېر علاقونه خلک راغلي د ماشومانو منفي ده نو موږ دا وایو د خواجهخیلي اسسټنټ کمشنر اے سی ډي سي ټولو ادارو ته وایو چې فورا تاسو به دې کاروایي وکړئ او موږ له دې ماشومانو دغه میلاو چې ځکه د ماشومانو ډېر تشدد کړی والی دی د ماشومانو وایي زما پکې خپل ورومو هغه وایي چې دوی به ستړي شو دوی به شورول دا کوم اسلام کې راغلي یاره په اسلام کې کوم ځای کې وال راغلي چې دا قاریانو غټې غټې ګیرې پرېښود ټول نه یادومه او مختلف یادوم چې به دې منسي ته لاړ شي به دوی خوږه خوله چلی ماشومان کده ماشومان بره نن دا ګور ټول خلک راغلي دي ماشوم سره موږ ولاړ یو په هر ځای کې ولاړ یو ټول اداره ته موږ وایو چې ټول دغه ټول دی راشي په اتفاق ته ودرېږي چې دې خبرې دغه شو دی دغه ته دې انصاف میلاو شي ماشوم ته ډاکټر صاحب مختصر غونډې وایي جی مختصر مطالبات د دې سره پکې شریکې د ماشوم چې کوم خبره وکړو نو دا ډیر زیات فسادیت دی دا چې دا په کچه کې ډاکوان کوي چې کوم څه شابه دي دا سره شاکوانی په پښتونخوا کې او په پښتنو کې او بیا په عالمانو کې دا چې دا نکېږي دا بالکل فسادیت دی چا چې دا کار کړی دی موږ भरपूर मजम्मत को और आला हुकामना मुतालिबा को زر ته ټیک شو جی ډیره مهرباني